बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। دا خیبر ترجمان ټلویزیون درنو مینوالو کتونکو السلام علیکم. دا وخت سره د عوامي نېشنل ګوند مرکزی صدر او سېنیټر ایمل ولی خان صاحب ولاړ له پوښتنې د کومه ایمل صاحب درته وایي چې دغه نوې چې کوم امندمنټ باندې خبره کیږي نو تاسو دغه باندې څه سټانس دی؟ یاره دا وی یو سړی ته چا وایي چې سپیکر نه غوږ جوړ او هغه وی سپی په سمنډه شروع کړو نو چاته आवाज وکړ چې لکه څه چل دی چې سپیکر یې غوږ خو د خپل ځای دی غوږ امندمنټ لا شتنو خلکو کوی مې شروع کړی دی امندمنټ راشي پته ولګي سودی سندي بیا به ان شاء الله چې موږ ته پته ولګي چې سودی نو موږ به وجه د فیور کیو او اگینست نور زما په سوچ د پارلیمان د بالادستۍ لپاره هر قدم کو سو کوملی عوامي نېشنل پارټي به حمایت کوي. ایمل خان تاسو یو سیاسي جدوجہد د 2004 په الیکشن کې هم تاسو فعال پاتې شوی کوم چې د لوکل ګورنمنت الیکشنز او سټوډنټس پالیټکس کې هم تاسو اکټیو پاتې شوی یې په پارټي کې هم په وړو عہدو باندې تاسو پاتې شوی خو چې کله تاسو مرکزی صدارت ته راغلی نو د بعض ناقدینو دیتا د مورثي سیاست شکل ورکو نو دغه تاسو دغه ناقدینو ته تاسو څه جواب ورکوي؟ یرا ناقدین خو باندې ګوري باندې بلټي او منم دا زبده ته وراثت وې ما موروثیت په خپل ځای خدا وراثت ته او دا خو ډېر د سختو وراثت ته دا سه موروثیت ته خدای هر چا ته ورکی او په دا سه موروثیت ته خدای هر څوک کې نه دی کې خو مزه نشته د قام د بارا هر حد ته تک دی کې خودکشي دی کې جیلونه قیدونه دي او زما په سوچ زه حق لرم زما پلار سیاستدان دی نو په ما څوک دا پابندي نشي لګوري چې زه سیاست زه حق لرم چې زما خپل خلک ما خوښوي نه کې دین دې نو دې خدای ورلو چې الله سدا ایمل خان عوامي نېشنل پارټي چې کله هم په حکومت کې راغلي دا نو کارونه کړي دي تعمیراتي کارونه کړي دي 2008 نه تر 2013 پورې کوم دور راغلي دي د تعلیمي سېکټر کې ډېر زیات کار کړي دي یونیورسيټیز جوړ کړي دي کالجز جوړ کړي دي باوجود د دې چې 2010 سیلاب هم یو چیلنج وو دهشتګردي ورته هم یو چیلنج وو د دومره ډېرو کارونو باوجود په بیا 2013 په ټاکنو کې د 2018 په ټاکنو کې د 2024 په ټاکنو کې هغه مسلسل د ناکامیابۍ سره مخ کیږي نو آیا دا خلک تعمیراتي کارونه لور کوي د نظریاتو سیاست ته یا بل څه وجه کې دي شي یار کو د نظریاتو سیاستو نو چې کم کس یا کومه پارټي په ناس سره هغه خو سره نظریه نه لري کو خبره د نظریاتو چې د یو نظریه خاوند ناس ته مونږ ویلو چې خبره د نظریاتو خبردار چې زما پښتون قوم له د چناو حق نه ورګي زما پښتون قوم له د چناو اختیار نه ورګي دا څنګه منم چې په ټول ملک د الیکشن دانلی شوی او وینا به پښتونخوا کې فرشته وي او بسل تر ډېر ټیک ټاک الیکشن شوی دي زما خو چغه دا چې دریم ځل دی چې طالب فوجي او پی ټی آی دا زما منډیټ پټای هغه کو 13 کې دي طالب فوجي پی ټی آی ماته یو ځای شوی زما منډیټ ریپورت کو هغه 18 کې دي او کو هغه د 23 24 کې دي لہذا زما خو منډیټ پټول کېږي زما خو قوم ته د خپل رائے حق نه ملاويږي اختیار نه ملاويږي او چې چرم نه ملاويږي نو دا څه خلک برابر کېږي چې دا قوم نه او نه دی او نه بشي دی په دې 12 کالو کې دا پښتونخوا تاسو وګورئ لکه پښتونخوا کې سو شو دا شو چې زر د 5,000 روپے قرضدار شو دا شو چې یو پروجیکټ نشته دا شو چې د تعلیم نظام میں تباہ دی دا شو چې د صحت نظام میں تباہ دی صحت کارت باندې خلک مشغوله کړل هسپتالونو د ورشه حالات ته وګوره سرکاري هسپتال کې دوايي نشته د سر درد ګولې نشته غریب سړی ته سہولت نشته خو بس یو کیسه روانه شوی دا زننم دا غنم کو چرته د عوامو په خوخه چوناو کیږي عوامي نېشنل پارټي یو خپل پوزیشن لري او په پوزیشن باندې ایمل خان لاست کوېسچن کومه تاسو په سنت کې په عوامي مسایلو باندې ډېر زیات متحرک یې هغه د بجلی مسله دا 13 ورځې تاسو هغه تقریر مورید چې راز زما خبر پښتونخوا خپل بجلی پیدا کوي زر آی بی پی قیمت ولې په کم دهشتګردۍ مسله باندې تاسو ډېر زیات متحرک یې نو تاسو دا څنګه ګورئ چې روان چې کوم کلونه دي تاسو د قیادت د ان پی پټاکنو کې با پټې ته څومره حد پورې فائدہ ورکړي زه به امید لرم او دنیا په امید قائمه ده ان شاء الله الله نه ودا تمام کوم او دا سوال به کوم چې خدای دې زما مرګرتیو کې موږ ډېر کمزور انسانان یو په خپل وس پړیو خپل خبره وکړو د خپل پټه आवाज وچتو ان شاء الله اج درته څنګه چې ټاکنه صفا او شفاف کیږي عوامي نېشنل پارټي زما د وجه نه د باچا خان د وجه د ولی خان د وجه د رهبر رسوندار خان د وجه عوامي نېشنل پارټي خپل پوزیشن لري یو خپل مقام لري زه تش دغه د منجوري چې کوم ان شاء الله خپل مقام ته ډېر زیات مننه وخت مراکم مصروف وای